الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا وزير له ولا نذير له ولا ظهير له ولا مشير له ولا مجير له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له لا ضد له ولا ند له ولا مد له ولا ممد له ولا كفو له أزلي أبدي سرمدي صمدي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وأولانا وأعلانا وأتقانا وأطيبنا وأنفسنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شريف اللهم صل على محمد. ويشتم تاریخ د محرم الحرام 1446 ہجری دا بل طرف تا د عیسوی سال اگست میاش آغاز شروع دا
پدې کې اگست میاش کې مونږه به حیثیت قوم یو لوی نعمت الله را کړو چې هغه نعمت او ازادي او ازادۍ د پاره امن پکار وي نن به ان شاء الله د امن متعلق یو څو خبرې عرض کوو د الله د طرف نه چې په مونږ او تاسو کم نعمتونه شوي پاغه نعمتونو کې یو نعمت امن دی چې قرآن کریم په مختلفو مقاماتو کې سورہ بقرہ کې سورہ ابراہیم کی سورہ انعام کی سورہ نحل کی سورہ قریش کی دے گنو سورتونو کی دا امن تذکرہ کڑے دا کلچ امن وی د رزق په خوان به پويږي د زندګۍ د تیرولو په خوان به پويږي ستا حیا عزت آبرو به محفوظ وي او اسلام موږ له دا دعوت را کړی دی چې ته خو به حیثیت مسلمان کافر لبم امن ورکه وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ یو مشرک راغه دشمن راغه او تانا امن غواړي نو امن ولا ورکه کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې ډیرو صحابه کافر لبا امن ورکولو او نبی علیہ السلام باغ امن قبولولو چې دی کافر ته بسنه وای د لپلان کی صحابی خو سکے چې زنانو د مسلمانانو بچاله امن ورکو نو اسلام بداغه امن اقرار کولو بدل امن دے د دیو جنا ابراہیم علیہ السلام داغه دعا قرآن کریم دو ځای نقل کړي د امن په باره کې سورہ بقرہ کې هم دا او سورہ ابراہیم کې هم دا علماء دا دعا د دو ځله کړي دا یو هغه دور کې کړي وا چې لرالو او خپل بی بی او معشوم بچے دشتو بیابان کے پری خوچیسو کم نو علتے دعا وکړه او دویم هغه دور کې چې کله دې رالو بنو جرهم یو قبیله دا هغه راغلی دا او دلته کې آبادی شروع شوه دا نو بیا دویم ځل باندې دا دعا کړې دا قرآن دواړه ذکر کوي کلوی رب جعل هذا بلدا آمنا الف لام پکې نه راوړي قرآن چې وی کنه
قرآن بسنگ ورته پته ده قرآن بدا سوی چې کم حکم پړم بی زلبان پیغمبر تراغله او پاغه طریقه به قرآن وی په هغه طریقه به قرآن وی چې کم حکم پیغمبر ته پړم به ورځ راغله دی او کم حکم به د قیامت په ورځ باندې کیږي لومبه حکم سره اقرأ باسم ربك الذي خلق دیوانه ویلی چی اتلو ان دیویلی اقرأ او چی کلا روزی قیامت وینو اللہ بوئی اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا بیاموی اقرا یو تلاوت دے یو قراءت دے دواړو کی فرق دے اجدا خبر دا چی یتلونہو حق تلاوتی سمانا دا عموماً یو تلاوت دے یو قراءت دے تلاوت صرف ویلو تویلشی او قراءت ویلو تا سرا د سمجھ نویلے شی کم آیات چوے اگے تبا سوچ کے دا آیات ما ویلے دے کہ اللہ سوئی د سو حکم دے اقرا قرآن چوے سوچو سوچ سرے وایا نو تا چو قرآن وے گا نا سوچ سرے بھائی تا دا دعا تا چرتا سوچ کڑے رے نا یره جیوی ما لس ختمونه وکړل او ما تسو وکړل تا نه تپوس کو مدا دعا چې قرآن دو ځل راوړې دا تا به سوچ کړی یو ځل وی رب جعل هذا بلدن آمنا دویم ځل وی رب جعل هذا البلد الف لام راوړې دا ولی وی ذکر دا حالات مطابق وی داړم به دعا پاغه وخت کې دا چې آبادی نشتا تشبیا باندې یو خلیل الله ابراهیم علیہ السلام دے یوی بی بی حاجر دا یو بچے اسماعیل وی رب اجعل هذا بلدا آمنا اے ربا دا خودش ڈاگ دے خوشی میرا دا خویر بادل تکی امن راولے بیا چی سو کال بعد راغلے دے اول تکی کورونا جوڑ شوی دی ال تکی کورونا جوڑ شوی دی آبادی راغلے دا بیاوی رب اجعل هذا البلد الف لام روڑے دے اے ربا سناسا بادی خو راغلے دا خو آمنا ربا امن راولی معلومی کی امن دیر لوی سیز دے رنبے دعا دا خلیل اللہ دا آمنا اے ربا امن پکار دے بیاروس اے دا امن سوالے توجہ رکھنا دا امن سوال دو ڈوڑے نا مخ کی کئی مخ کے راشا دا امن سوال دا توحید نم پیلا کئی گروی رب جعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام اے ربا اول امن پکار دے او دا امن نباد بیا دا سوال لے چی مونگ دا شرک نو ساتی عقیدے رستو کرا امنی مخ کے کو امن دیر لوے نعمت دے سورہ نحل کے اللہ وی وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون سورہ نحل چی شروع کئی کنا اول ڈیڈ لائن ورکی
اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. او دنیا والا ترکما بت پخپل جہالت شرک بدعات نا پوہید اللہ دشمنے کی اختے ترکما بات اللہ خپکے اللہ بخپکے عطا امر اللہ فلا تستعجلوه. او دنیا والا عذاب دا اللہ را روان دے ترکما بات دے جہالت کی او دی غفلت کی پراتے اقتربا للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. اقتربا نزدې شوه د خلقو ته پسر راغ خلق لرا حسابهم حساب دی پیش کے دل اللہ پا دلبار کی وهم فی غفلت مورزونا دا خلق پا غفلت کی دی اسم دے دو خوبا نڑے پاسے دلے مورزونا اعراض کئی ما یاتیہم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون. دیلا یو خبر دا اللہ و دا رسول نہ بیانی گی مگر اوریخ و فضل لاہیتن قلوبہما زڑن غفلت کی پرات دی زڑن غفلت کی بھئی پمگو تاسو عذاب را روان دے مخیط عذاب دے اتا امر اللہ او خلق دا اللہ عذاب را گئے فلا تستاجلوه تلواری مکوی ورگا پتہ بدی ہو لگی اس دا عذاب کم یون واللہ وی وضرب اللہ مثلا قریتا کانت آمنتا مطمئنہ. اللہ وی آغا کلے چی داغی بنیاد توجہ رکھنا آغا کلے چی داغی بنیاد د دین د پاره خودلې شوی دی مکه ده کنه د مکی بنیاد د سو ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة. ابراہیم علیہ السلام وی ربا ما دا خپل بچے معصوم او دا ناوی بی بی دی دشت و بیابان کی پریخل سر پارا لیقیم الصلاة چی دا بد دین مرکز جوڑی. اللہ وی آغا کلے چی داغی بنیاد دا توحید دا پاری خود لے شوی ہو دا لا الہ الا اللہ دا پاری خود لے شوی ہو آغا کلے دے وضرب اللہ مثلا قریتا کانت آمنتا مطمئنہ اکلے دا مکی دے دا دی بنیاد ابراہیم علیہ السلام کی دا خوشی تشی میرا دا دل تا بوٹے نکی گی بوٹے نکی گی. اللہ دی مونگا تاسو بوت لے کی وی آمین. صرف دا شماری و سو بوٹی دی دا عرفات پا میدان کی خطرو سلادا سی انجینیر پیدا نشو چی دا دی سرویو کی چی دا بوٹی دا کم زینو سراؤلو دا شماری و سو بوٹی دی او دا بوٹی زمون دا پاکستان جرنیل سیب لگولیو ضیاء الحق سیب اللہ دی قبر دا نور نڈکی وی آمین. جرنیل سیب تلیو او کم زینے واللہ عالم سوکرا اوستے او دا بوٹی التا نال کڑی دی دنیا زمانو واوڑے دا سمر ترکیو شولا خدا سے سوک پیدا نشو چی دے معلوماتو کی یماغا بوٹی دی زیاد نش نور پا حرم کی بوٹی نکی گی کانی زن از مکہ دا
واد غیر ذی زرع فصل پکې نه کیږي کودال او بیلچو ګنټه ولا را بغاوه خله به ماتي کانی جن ازمکر الله وی زما خلیل ابراهیم علیہ السلام دې زمکلا دعا وکړه اے ربا امن راولې اے ربا میوه په اخره میوه خله د ډوډۍ نه بعد خوري یعنی په خېټه ماړه کې بیا په میوه اخره د دې لپاره چې استاد عبادتو کې الله وی دعا می قبول کړه امنتم مطمئنه مکه کې امنو اطمینانو ډاکی نه وي غلاګان نه وي بیغم زندگی وا خو چې کله زما پیغمبر رالو اخرانه چې دام ابراهیم علیہ السلام دعا کړي وا دیونه منلو فکفرت بانعم الله د الله د نعمتونو بے قدری او شولا بے قدری او شولا نو چې کله بے قدری او شولا فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فذاقها الله پس سکل الله پدی خلق باندې لباس الجوع جامع دلوگی والخوف او د بدمنه او د یره امن لاړو نهر رالا خوشاله لاړې غمون رالل بما كانوا يصنعون زکات چې د الله د نعمت ناشکری شوی دا نعمت سره نعمت داو چې د الله دین بیانې دو خودي ور سره لو بیٹو خو کړي دا څه وکړه اعتراضونه وکړلا کلوی دا شاعر دے کلوی دا لیوانه دے کلوی دا جادوگر دے کلوی دا ترویتی دے کلوی شری جوڑ کڑے دے اے جی اعتراضونا 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 لو بی دین سر شروع کے فذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون عذاب راغ بدمنی رالا الوگا رالا وس مقصدی خبره تر ورسېده تاسو توجه لا مکه کې امنو مکه کې خلق په خېټه باندې ماړو هغه امن په بدامنه بدل شو هغه مړختا په نهره بدل شو ولی ناشکری وکړه د الله د نعمت زمون په ملک امنو وکنو بیغمی وا پکې خوشاله وي فصلنا آبادو ټیم په ټیم باندې بارانونه کېدله داسې وکنه غلې خډېرې وې ارزانې وې روزګارونه لیکن فکفرت بانعم الله مونږ ته الله دین بیانې دو ناشکری مو کړلا کا کوم نه کا مونږ د الله دین قدر وکړو نه مونږ ته خو چې قرآن راوالو درس تکینو جمع کی با 200 کسانی او درس تبا شل کینی ناشکری دا کنه دا تعلیم شروع شي د شمار با 15 کسان ناست ناشکری دا کنه دا آواز شي او د الله او رسول خبره کی کینو مونږه سمو خیال له خپه نشي که خپه کېږي الله مو خوشاله قیامت ورځ خو مانو کنه کنه اړو منه یې مهره کې کسب وکول قیامت ورځ خو را روانه را پسر سمو خیال له چې الہ العالمین आवाज کې او بندا تا ته چې زما خبر او زما کتاب بیانې دو ولې نه کې ناسي جواب شتا تا ته چې ویلې شي چې اعلان درته وش او خلق د الله او رسول خبره کی د الله او د رسول خبره نه لوی کار شتا تولې نه کې ناشته او چې مالت کې ډمې وي اجړاګانو نو به دعوت روانه د کنجریانو دعوت سو چاله ورکی چې لکه بیګاله به اجړاګان راځي تاسو سره د ګیرو پکې روان یې مبارک مو بیا پټ کړی شرمېږم نه ډمې ته ناسته اسی پښتو را کنه ل غیرت پکار دی
ته یو ډمې ته ناست یې هغه ډمه ستا وړاندې ګډېږي لږ ځان ته سوچ وکړه آیا ستا غیرت دا تقاضا کوي چې ستا لوره ستا خوره بل سړي ته وګډېږي دا تقاضا کوي جواب را کوي نو دا څوک ده دا د چا لور خور نه ده عجیب حال دی د دې امت عجیب حال دی دمتوب له بې دعوته روان او د الله خبرې له سره د دعوت نه کینو ځکه خو دا حال دی بدامني راله ګراني راله بېروزګاري راله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس الله وی برکت میں لرے کو بدامنی میں راوستلا یره میں راوستلا نهر میں راوستلا ولی بما كسبت ايدي الناس د الله د دین بے قدری مو وکړه ناشکری مو وکړه کور کې راته د الله او رسول خبره بیانېږي زه اورېدو ته تیار نه یم ادیره کې بیانېږي زه اورېدو ته تیار نه یم اختر او جمعه کې بیانېږي زه اورېدو ته تیار نه یم چې خپلو کې ناست دې ټولې محلې مونږ ته دا پته ده که نه ده چې نن د جمعې ورځ ده ده که نه ده دا هم راته پته ده چې نن به بیان هم کېږي څوک وختي رالو چې بیان وورو څوک هم نه دی راغلی الا ماشاءالله دغه شل دېر څلوېښت کسانی بس مخکې راځي نور نه راځي ولې د ده دین ته ضرورت نشته د ده دین ته ضرورت دا د چا خبره چې کېږي دا کمزوری دی العیاذ بالله که مونږ سره د دین د خبرې قدر وی نو جمعې ورځ د هېڅ کار دی نشته دی خو وختي راشه کنه کښېنه جومات کې تلاوت به وکړي درود به ووایې دعا به وکړي د فرشتو په رجسټر کې به انعامه راشي او خبره به د دین پوره واورې خبره به د دین پوره واورې مونږ خو صرف دې ته فیسبوک له تکړه یو چې بی د الله نوم ولیکه او مخکې شیئر کا او چې دا د الله خبره کېږي خدای دې کور روان کړه چې ته وله وختي راشي بیا وله نه راځي که د الله د خبرې اواز وشي بیا طرف وی وتښتېږي څه مو خیال دی په دې خو نه خلاصېږو د الله په در کې کړ نو الله وایي فکفرت بانعم الله د الله د نعمتونو بې قدري شوې ده نو چې کله بې قدري وشوه فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون دا جماعت والا بهر سنتو کې موږ د سنتو وقفه نه کوو فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله تعالی په دې باندې د لوږې او د بدامنۍ جامې واچولې څنګه چې دا جامې بدن پورې نښتې دي دغه رنګې د خلکو پورې لوږه ونښتله څنګه چې جامې بدن پورې نښتې دي دغسې د خلکو باندې یره راله نن مونږ باندې لوږه نښتې ده که نه ده نښتې نن مونږ ته یره راغلې ده ای کار نشته روزګار نشته احادیث کې راځي که نبی علیہ السلام رالو ډیر هیبت کیوں بی بی ورته ولی وی فتح اليوم ردم من یاجوج و ماجوج وی نن الله ما تو خولا کم دیوال چې ذوالقرنین رحمه الله یاجوج و ماجوج تکړو هغه دیوال کې چوان دی راغلی بی بی مخه شوه بی بی ورته وی او نهلکو وفینا الصالحون ډېره قیمتي خبره اے د الله پیغمبره ولی چې مونږ کې کلمې والا شته نیکان شته بیا به هم هلاکېږو نبی السلام وی نعم اذا کثرت الخبث او کنه چې کله ګناهونه زیات شي سره د نیکانو به عذاب راځي نن به نیکان شته که نشته په دنیا ښه ډېر دی اولیاء شتا لوی لوی خلق شتا الله والا خلق پر مخ د ځمکه باندې ژوند دي
زبوی مداسی خلق شده چه لاس داسی کی لا پا مخبی نی راخلی اللہ بے دعاگانی قبولی کری سرد آغین عذابونو کی اختیو ولی زکا نیکان کم دی و بدانا زیاد دی نیکان کم دی بدان زیاد دی سیوا مون سر د دین قدر نشتا د الله او د الله د رسول د خبرو قدر زکه خو بدم نه کی اختیو بای امن برازی قرآن چې کله سورہ انعام کې د امن خبره کوي کنه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لاوی چاچی ایمان روڑے شرکی نرے کڑے قبر پرستی پریخی دا بت پرستی پریخی دا اولائکا لهم الامن دے خلق لبا اللہ امن ورکی امن با توحید سر رازی امن با دا اللہ خبر منلو سر رازی امن بعد اللہ عبادت سر رازی اللہ یو منلو سر با خبر حل کی گی دانا رازی جی جلسو جلوس بوکو پا جلسو پا جلوسنو بانے حالات نبدلے گی پلاری بندولو بانے حالات نبدلے گی رازی جی در نبوکو کنا نن خو مصیبت دایا زی در نو سا فیده اشتا رازی لار بند کو سر د گیری به لار بند کړي دل حیام ناراضي لار بندول خکار دی بلال رضی اللہ عنہ تو نبی علیہ السلام فے بلال آوازو کا پلانکی تو ہے چراش بلال ادرے دو رضی اللہ عنہ او صحابو پلانکے صحابی دا اللہ پیغمبر پا دلبار کے لئے حاضر شو آغا راتلو خو لگ لیٹ شو چه لیٹ شو نبی اسلام ورته ولی لیٹ شو ای جہاد دے کنا دا خبره د زړه په وګونو اور زما یو سیاسي پارټي سره تعلق نه ټوله په شړک ولا اوره کې کچا نه بر خیر تمو جهاد مقلا وی ولی لیٹ شوی وی قربان زرات لما خو خلکو په لار کې سامانونه یې خودي نو چا سامان لوخي دي خوراک شي زونه دي پاگه خو مخپی نشوی خوی نام غاڑی تا کول نو چه راتلم ٹیمو لگی دوی خواہ پلارو کی سامانو نی خیری وی آو کنا وی بلال پاس اعلانو کا رضی اللہ عنہ اعلان داوے صحابو آوری چاچلار بند کڑی دا چاچلار بند کڑی دا اللہ داغ جہاد نقبلی او دے چې خلکو له دعوت ورکی چې راځي لاره به بندو سیبه خو ثواب ورته ملاوي بای حالات په درنو باندې نه ختمیږي بدلیږي حالات په احتجاجونو په جلسې جلوسونو باندې نه بدلیږي حالات بدلیږي په توبه باندې الله سره پروغه باندې الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون چاچی ایمان روڑے او شرک نے زان ساتلے اللہ بدی خلق لا امن ورکی سمرا من بئی نبی علیہ السلام ناس دے خانہ کعبی تے ڈڑا والدہ ملا مبارک دا خانہ کعبی دیوال سر لگے دلے دا حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ راغے او سر مات دے گریوانش لے دلے دے وینی تے روانے دے دا اللہ پیغمبر تو دے دو لستونش لے دلے دے وی دا اللہ پیغمبر دے سر تمیو گورا دے گریوان تو گورا دا زما مخ په وینو باندې سور دے الا تدعو لنا الا تستنصر لنا لخم دا پار دعا غواړه کنا دا الله نه مدد غواړه دا ګوره څومره تکلیف دی وی نبی اسلام دا سره ډډه والے وا دا سره را پاسه وی خباب ولی
سر دې مات شو گریوان دې وشلیدو لستوڼې وشلیدو دا خبرې کې تا نه مخکې پیغمبران راوستي دي تر نامو تر بډې پورې ولا ځمکه وکندله هغې کې به یې ودرولو په سر به یې ورتاره کېښود دوه ټوټې به یې کړله پیغمبران به یې راوستل د اوسپنو ږمنځې به یې وله جوړې کړې وې او په بدنونو به یې وله راښکلې د هډوکې غوښې به یو بل کې ننوتل د الله دین نه نه دي اوړېدلي تا باندې څه چل شو او بیا یو بشارت ور وی خباب ان قریب یو داسې دور را روان دی سبحان الله د دې دین د وجې نه داسې یو دور را روان دی چې هغه د صنعا د حضرموت د علاقې نه به یو ښځه د سرو سپینو نه ډکه په سورلۍ باندې مدینې ته را روانه وي تنی تنها به را روانې صرف الله نه به یریږي سبحان الله دومره امن به راشي دی ورته وي هغه پلانکې قبیلې ډاکوان وایي هغه به ډاکوان نی هغه څوکیداران محافظین به عمر رضی الله عنه د شپې را روان دی څوکۍ کوي مدینې ته یو سورلي را ننوته د شپې نیمه شپه ده عمر رضی الله عنه د سورلۍ مهار ونیوې څوک یې سورلۍ والا ته پته نشته چې دا امیر المؤمنین دی هغه ورته وایي ته څوک یې دا ښځه ده وایي ته څوک یې زه هغه صنعا حضرموت یمن نه را روان یم مدینې ته راورسېدم دا ړومبی سړی دی چې زما د اوښې مهار یې ونیول زه دومره سفر کې ماله مخې له څوک نه ته څوک یې عمر رضی الله عنه الله ته په سجده پرېوتو چې د الله د حبیب پیشنګویي رښتیا شو دا امن څه سره راغلی دا دین سره راغلی ځکه الله ویلي ایلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف وی قریشو په مینه باندې ډېر تعجب دی ای دلته الله خانه کعبه پیدا کړه د ټولي دنیا مرکز یې وګرځولو قبله اطرافو د عالم نه مخلوق را روان دی د الله کور ته که پیغمبران دی را روان دی که فرشته دی را روان دی ها که مرغان دیم را روان دی د الله د کور طواف لرا روان دی عجیب خبره ده لإیلاف قریش واه ستاسو په دې مینه تعجب دی ته خو خوشحاله شه الله د دین مرکز تاسو په کلي کې پیدا کو د ټولي دنیا توجه دې مرکز ته ده دی څوک ایلافهم رحلة الشتاء والصيف دی د الله کور پرېښو شرک بت پرستی خو لاسه کې جمعې کې به چې جمع برالو عربو به د ګرمو ملکونو سفرې کولی چې اوړی به راغی د یخو ملکونو سفرې به یې کولی ګرځېدل به وایي مونږ د الله د کور خادمان یو مونږ نوکران یو خلکو به وله میلمستوب هم کولو پیسې به هم ورکولې الله وی عجیب خبره ده زما په کور باندې چاندې کوئ زما په کور عزتونه غواړئ وی فلیعبدوا رب هذا البیت فلیعبدوا پکار دی چې دی عبادت کړی وی رب هذا البیت رب د دې کورا دا هغه سوال جواب دی تا نه به کافر تپوس کېږه چې تاسو د خانه کعبې عبادت کوئ وی مونږ د خانه کعبې عبادت نه کوو مونږ د خانه کعبې د رب عبادت کوو انما سوره نمل انما امرت ان اعبد رب هذه البلده ما ته حکم شوی دی د دې کور د رب عبادت وکړه فلیعبدوا رب هذا البیت پکار دی چې عبادت یې کړی وی رب د دې کورا الذي اطعمهم من جوع هغه ذات چې دیله ډوډۍ ورکړې ده د لوږې د ختمولو دپاره میوې ورکړې دي بېغمه زندګي ده وآمنهم من خوف امن یې ورکړی دی امن څه سره راځي فلیعبدوا رب هذا البیت
د الله عبادت سره. امن سره راځي الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، شرک ختمولو سره امن راځي. بدامنی سره راځي فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بدامنی یرا بیروزگاری ګرانی د الله د نعمتونو په ناشکرۍ راځي، د الله د دین په بے قدرۍ راځي. او دا مونږ کې دا مونږ کې شته کنه. مونږ د الله د نعمتونو قدر ونکو، مونږه ناشکری وکړله. مونږ د دین او دین والا قدر ونکو، مونږ ناشکری وکړله. فاذاقها الله، نو د الله د مخ عذابونه راغلل. الله وی لئن شکرتم لازیدنکم. الله وی که زما د نعمت قدر مو کو زیاتوم، الله دې شکر توفیق نصیب کی. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، که ناشکری مو کړه عذاب می سخت دی. بھئی شکر څه ته وی؟ دې باندې مونږ بار بار خبره کړې ده. شکر وپېژنه، شکر څه ته وی؟ الله یعص الله بنعمه، چې الله کم نعمتونه درکړي په دې الله خفه نه کی. اسانه خبره. شکر څه ته وی؟ الله چې کم نعمت درکړي پاغي الله خفه نه کی. بل الله فاعبد وکن من الشاکرین. شکر څه ته وی؟ اپنے منعم کو پہچاننا. اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وی خپل منعم پیجنا. تا سره دا خچا کړی دی الله کړی دی، هغه پیجنا. دې ته شکر وی. دا نه چې شکر دی خدای او دا شکر نه دی، دا هغه عبادت وکا، هغه رضا کا، دې ته شکر وی. الله دې عمل توفیق نصیب کی. آخر دعوانا ان الحمد لله.